لگا کمکلا او سمرا حسی د ټولو بدلا د دانا زنین سترګو کې چلو نا لکا دور د لمبو غوند دی ګلروغ د ځان سره کو شاپینګ لاړ شه چې کوم سامان پاتې شي کنه هغه وروړي دا به بالکل ټیک وي زما ستانه دا امید نه زما تاسو خبرې کولم نو پکار زما خله مراس پړه حکیم کرامت علي کستا د خپلوانو نه خبر کړ کنه نو پټول علم کې بچاته د مخ تخ کار کې دوه پاتې نشي خګور لوري واده د پاره خشته شان جوړ کېده زما د خالد ناولا د چانه کم ښکارې دل ندی پکار کنه ما خو سوچ کولو چې ګلروغ اجي دا زو بيستا په کمره کې نشته او د کېږي خو به ما سره خو کې دې شي اوس چرته تلی یره ځ نکاح کوم څه د غلامۍ په سټامپ پیپر خو دسخط نه کومه یو خبره ده بچو سکول رخ سره واده کوم بابا څه غلام خو نه جوړېږم د هغې مکلی پیش پوهیږي نا خالد صاحب خبرې چې ما د دې بنارسیو چتولنو زما په خلاغه وخت سو ان لله وا 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 سیاداش دستا دا جمله ستا د خلینه نه زما د خلینه وتی وا یره زما خبره تا پټکړه کاپی رائټ هم سیز وی خزي دا سکی خالد صاحب هدیو کو خالد زما تاسو ضروری کار دی تما سره بازار پورې تللی شي یره داسې څه کار دی ګلروغ بابا لږ ضروری کار دی کنه ګلروغ او آیا څه چل شوی دی ته زه کنه آو زچیزو تاسو چای خو والی کنه روندار دا خو ماته هغه مخکې په شانتي لیونی ګلروغ ښکاري زوبی بچي داسې څه خبره چې ګلروغ خالد سے به ځان سره په ایمرجنسي کې بوتلو ما ته ښکاري چې څه شیز به پاتې شوی وي هغه راوخته هم شو په خپل تک ضروري وسه هغه هم د خالد سره یقینا څه داسې کار به چې کومه په خپل کول غواړي او خالد سره نتلنه چا سره بتلاغه او صحیح خبره ده او حکیم صاحب गाड़ी خو پرې دې سه کلم نشي چلولې مازغه خو چلولې شم کنه هغه د مخ کې نه چلولې شي زوبي پټاوه ما رښتیا وې د نس شوی وای زوبي ګلروغ ته په مزه مزه هغه خبرې را یادېږي کم چلته په کور کې شوی الته کراچۍ کې څه شو چې تاسو دومره پریشان ښکارئ دومره خو مونږ ته پته ده چې څو ورځو لپاره نجم په زوبي مین شوی او حکیم د هغې څخه خلاف و خو ټیک ده خو څه هغه دا چې خالدم ګلروغ سره مینا کوله کېدای شي ماته څوک رښتیا ونه وایي خو ماته دومره پته ده چې ته ماته دروغ نشي ویلی د دروغ ویلو ضرورت څه دی نو بیا ووایه زما ستا سره رشته ده ګوره ګلروغ دا تپوسونه تا ما نه مخکې کړي دي زما ستا رشته صرف د ډاکټر او مریض خو نه ده ښکاره خبره ده ګینې زه به خپلې ټولې کورنۍ سره
ستا واده له نه راتلم. بیا څه رشته ده؟ ګلرخ ته او ستا کورنۍ مونږ کره ډېر اوسېدلي دي. رشتې خو به جوړېږي. زما او ستا رشته څه ده؟ دا سوال ته زما نه نه بلکې د خپل ځان نه وکړه چې ستا د چا سره څه رشته ده. زه یریږم که وروسته مې هر څه رایاد شو نو ما سره به د خپېمانتیا نه سوا هیڅ نه وي. یا خدایه زه څه وکړم؟ ګلرخ دا وخت د نجم سره مینه کوي، هغه سره واده کوي او خوشحاله ده، خو که د واده نه پس هغې ته هر څه رایاد شو نو واقعي صرف خپېمانتیا به پاتې وي. څه سوچ کوې ته؟ ګلرخ ته د نجم سره مینه کوي او دا رښتیا دي. زه په تا اعتبار کوم. نو بیا د خپلو مزغو نه ټولې وسوسې وباسه. ته ډېر هوښیار یې. ستا زړه ته رسېدل اسان نه دي. ګلرخ هم جی ګلرخ خو مونږ ټول بدل کړي وو، هو علاج نه پس هغه خپله بدله شوه. بس مونږ هم دا غواړو چې هغه چېرته هم وي خوشحاله دي. دا خو ستاسو د خلکو احسان دی. اوس دی وخت کې خالد ګلرخ چرته بوتلې ده زوبي؟ ما ته نشته پتا. زوبي کېدای شي دې پوښتنې لای چې هلته په کور کې څه څه شوي وو. خالد خو به ورته هر څه ووایي. نه نه خالد ډاکټر دی، هوښیار دی، هغه به داسې سم نه وي ګلرخ ته چې کوم هغې ته ویل نه دي پکار. بېشکه بېشکه ډاکټر خالد یو ډېر هوښیار انسان دی. زوبي ته لږ هغې ته ټلیفون وکړه چې چېرته ایسار شو هغې. ښه جي. याद का गुलरुख, याद का داسې څه شوي و ډاکټر خالد کور کې د کوم په وجه چې زما زړه ته قرار نه ملاویږي. یاد کا ګلرخ. غل کې دیشي غل دی سوکي ټیټي صاحب ټیټي نه دی د دې په لاس کې ټیټي دا ګوره دا ما سره دا تاسو سره جی دا خبره تاسو اول نه شو کولای. ذکر اچي ته زوبي سره مطلب خپل شنغلي لازم یقینا هغه به مو د ترور لور وي او د لسم دولسم نه پس به هغه ستاسو په نوم شوي وي او اوس به د زوبي مقصد دا وي په ژوند کې صرف تاسو سره واده. که زما د زوبي سره واده نه دی پکار نو بیا د څنګه جینې سره واده پکار دی؟ زه تاسو سره روانه یم چې زه دا ثابت کړم چې تاسو له زوبي سره نه زما په شان جینې سره واده پکار دی.
شو څه سوچ کې سو شو څه مسله ده ما تا ته ویلیو کنه چې تاله زوبي سره نه ما سره واده کول پکار دي خو ما ویلیو کنه وای ما ته یاد شو هر څه راته یاد شو هغه ټیټي هغه ستا زما بچکول هر څه یاد شو ما ته او ګلروخ بالکل همداسې شوي وو همدغه لیونتوب ستا بیماري وه ته ما سره ریل کې میلاو شوی وي او بیا ته زما سره زما کور ته تللی وي بیا څه شوي وو تازه کور ته ولې بوتلی وم ستا د علاج دپاره دا ګلروخ ته دا به یو څو ورځې زموږ سره اوسېږي هسې زه اوس هم لږ کنفیوز یم خو زما ذهن بیخي صفا دی چې زه دا ثابته کړم چې تاسو له زوبي سره نه زما په شان نجلۍ سره واده پکار دی زوبي زما دپاره غوره انتخاب نه دی زما غوره انتخاب دی تا هر څه مانا واغوستل ګلروخ هر څه خدای وتا نه حسابني ته ډېره بده یې ډېره بده څه وشو ګلروخ څه سوچ کې ګلروخ یرالته لاندې کېده لاندې هله خالد صاحب تاسو رالی د الله پاک مهرباني ده چې ټول انتظامات شو دا نور خلک چرته دي ټولو ګلروخ د ناوې کمرې ته بوتله ښه بس هغه فرزند هم نجم ځان سره راولي چې څنګه راشي نکاح تړو جی بالکل انشاءالله خالد صاحب انتظامات صحیح شوي که نه جی ماشاءالله بس بچیا دعا کوه چې نور کارونه هم په خیر خیریت سرته ورسي جنې په نامه ګلروخ لور د کرامت علي تا ته الک نجم علي چې زوی د فرزند علي دی په 2,50,000 حق مهر باندې تا ته قبول دی تا ته په 2,50,000 حق مهر دا نکاح قبول ده زبستا د خالد د ژوند نه لاړه شم ماته اول نه ځان کوی پکارو دا سفر دی ډیر مشکل مخه فکیګه زما دلبر वाह 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 वाह
ډېر ښه جي ډېر ښه غټه خبره ده هر څوک د لارې مل جوړوي جنې ګلرخ لور د کرامت علي تا ته الګ چې په نوم نجم علي دی چې زوی د فرزند علي دی دا نکاح په 2025 حق مهر قبول ده ما سره ملاقات نه مخکې ما ته همدا ښکارېده ښکارېده خو اوس خو تاسو ویل چې ما غلط کړي دي او غلط مې کړي خو زه اوس په دې ورسېدم چې زوبي ما دپاره غوره انتخاب نه دی زما غوره انتخاب صرف او صرف ته په حق مهر 2025 نکاح قبول ده ګلرخ لوري جواب ورکا ګلرخ جواب ورکا لوري ګلرخ تا ته نجم علي چې زوی د فرزند علي دی په حق مهر 2025 دا نکاح قبول ده نه ګلرخ ډېر ښه یاره بس یا ته یا یاره زه داسې کې فرزند ده خدای خیر څه شو لوري دا ته څه وې ما ته ښه پته ده ما ته نجم سره دا رشته قبول نه ده دا کرامتا دا څه غپ دی بابا تاسو کې نه ساسمان را پرې نه وته د ګلرخ په انکار کې به ضرور سوجه وي لوري د خدای د پاره موږ د خلکو د خندانه کې اول نه راپورې خلک خاندي ګلرخ چې مونږ به د هیڅ پاتې نشو د هیڅ په پاتې نشو بابا کنن دا رشته وشوه کنه نو سلور زندګۍ به تباه شي ګلرخ ته چې څنګه غاڼې داسې بالکل نه ده ډرامه بند کاو نکاح د پاره هوکا ड्रामा زکو ته د ډرامې خالق خود دی ګلرخ دا تاسو وې خالد صرف ستا خوشحالي غواړي بلکې موږ ټول ستا خوشحالي غواړو نجم او زوبي تاسو هم د نکاح سره ولو کوشش وکړو تاسو ته خود هر څه پتا وا دا څه چل دی یاره مور تاسو فکر مکوئ سم نه دی شوی ګلرخ ته لږ غلط فهمي شوی ده بدګماني نو بیا ټیک تا په خپل ځړه لاس کې د وایا چې ستا ما سره مینه نشته نشته کنه مینه زکه خو د خپل مینې قرباني ورکړه دا څه وې ته ګلرخو ټیک وایم مورې او صرف خالد نه نجم او زوبي هم د خپل مینې قرباني ورکوله
ګورئ جی که دا نکاح نه کیږي نو مال اجازت راکړئ. مولانا صاحب تاسو صحیح وایي دا نکاح نه کیږي. की नहीं निकाह कीगी. اوس د چا نکاح ده؟ यो मिनट वायम अला स्ताव द ज़ूबी निकाह कीगी. ज़ूबी ताता से एतराज को निश्ता कना. खालिद तो हम से एतराज निश्ता कना. खालिद से زوبی دا څه وینم ته داسې نشې کولی. ځه لاندې راکوشه. دا لیونی جنې خو د لیونتوب خبرې کوي. تاسو ټول دې پسې لیونی شوي یې. बस का शेजी गुलरुख लेवने न दा که د زوبی نجم خوخته نو دا غیوا د بم نجم سره کیږي. خوراندار ترورې مور صحیح وایي. مولانا صاحب نکاح شروع کا. خو زه داسې کېدو ته نشم پرېښودی. ترورې بس د زوبي خوشحالي هم دې کې ده. हाँ फर्जंद अली स्ता खो से एतराज निश्ता. ما ته به څه اعتراض وي. ښه ده چې ستا د رشتې دارۍ نه خو بد شوم. هو ماته اعتراض شته. غلی شه شیزی په دې موقع ستا د اعتراض نه هیڅ فرق نه پروزي. الا یاره خزي څه ضرورت و د دومره لانجې راخورولو. رندار بي بي منې کړې م وي. تم لا سکے مړه د لور په واده کې څه کالي جامه به ورکې کاغه به هم نه ورکې. یاره تا وکتل زوبي څومره د مالداره کور نه ده. یو لوپټی هم ځان سره یو نړه د هغې څرګنې څه وویل څه. مړه تا سره باس کولو نه ښه دا ده چې زه کراڼې خپل سله راواچوم. ګلرخ هم راغله. هغې نه به تپوس وکړو. ته ووایه ګلرخ د دې دومره څیزونو ضرورت شته؟ د واده دومره تادي څه ده مونږ لږ انتظار نشو کولی. ګلرخ د نجم ولی موشو بچې ډاکټر خالد د ټولې کورنۍ سره د شیزي کور کې ایثار دی. هغې غواړي چې د واده نه پس ته تا ځان سره بوځي. اوس خو د هغوی یو هفته وشو چې دلته ایثار دي. یاره دا خبره هم پرېږده. روندار بي بي فون کړی و هغې بل هفته کې واده غواړي. بابا لږو ورځو له واده ایثار کوي. ولې څه خبره ده لورې؟ ګلرخ زه ستا په مخ باندې پریشانیانې وینم لګیم. څه چل دی بچیا؟ لورې دا خو ستا د زړه ارمان و. تا او خالد خو د یو بل دپاره جوړ شوی یې. بیا ته څه خطره ده؟ خالد غوند انسان ما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. دا خو خبره ده بابا. هغه دومره ښه ده چې د بل د بدو سوچ نه کوي.
زموږ هم فرض جوړیږي چې هغه د خو بد دواړو خیال وساتو. خو نو تو څه ویل غواړې ووایه. بچیا کار خبره وکړه، ته څه ویل غواړې؟ ټولې دنیا ته پته ده چې ماته مسله ده بابا. د خالد زه ډیره خوښه یم او زما خالد، خو دا به د هغه سره انصاف وي چې زما په شان جینۍ سره د هغه واده وشي؟ یاره زه خو په دې نه پوهېږم چې اوس د انتظار د څه دی. زموږ خو ټولې تیاریانې مکمل شوي دي، اوس صرف د حکیم صاحب د کورنۍ انتظار دی. اخر تاسو به لاهور کې تر څو پورې ناست یې؟ او شیزی خو د لورو عدله تیاریانې خو په کار وي که نه، او زه په دې پوه نه شم چې زکیه کراچۍ کې څه کوي چې ناسته ده. مورې تروله لږ شان وخت ورکې چې اول د نجم او زوبي واده خو هضم کی، بیا به راشي د واده نه مخکې. او هسې ټولې تیاریانې کېدو والې نه دي چې کله ګلرخ زوبي په خپل ځای کېنوله. او خو هغه تیار جهیز مې د نجم کور ته ولېږه که نه؟ جی بس صرف جامې او کالي پاتې دي، او هغې ته هسې مونږ ویلي چې په جهیز کې مونږ له هېڅ هم مه راکوئ. تاسو کولو کې هغوی ته د واده نیټه مقرر کړئ. یاره زما موبایل جوړې دننه دی، زه کوم هغوی ته فون. او باجی ستا خاوند به کله راځي د چینل نه واپس؟ ویلې خو یې وو چې ضربه راشمه، خو آی تینک د بزنس ټور څه زیات اوږد شو. ګورې به چې طالبه د واده اخرنۍ ورځ باندې سپرایز درکوي. واده پورې خو به راشي که نه؟ او دروندار فون را روان دی. السلام علیکم روندار. جی وعلیکم سلام، څنګه یې تاسو؟ نن به تاسو راځئ که نه د واده نیټې ښودو دپاره؟ هغه روندار د ګلرخ طبیعت ټیک نه دی، نو کېدی شي چې نن موږ در نه شو. اله څه وشو؟ خیر خو دی؟ څه ډېر خراب خو نه دی؟ نه لږه شانته به پرې راغلي، ټیک به شي د خیره، تاسو فکر مه کوئ. بیا خو موږ له تاسو کره درتل پکار دی دا یې تپوس له. نه روندار دومره هم طبیعت خراب نه دی، تاسو ولې تکلیف کوئ؟ ټیک به شي انشاءالله سبا پورې د خیره. او بالکل انشاءالله. نو بیا سبا به موږ ستاسو انتظار کوو. جی ټیک ده، صحیح ده روندار بیبي، صحیح ده. ټیک شوه، ښه خبره ده. د الله په امان. خدای په امان. مونږ له زر څه فیصله کول پکار دي. ښه به دا وي چې اقرار پکې. لوري اوس خو به نیټه ایږدلو له تلل غواړي، ګینې کیسه به ډېره زیاته ورانه شي. زه به خالد صاحب سره د سترګو له ګولو پاتې نشم. ته ولې نه پوهېږې ګلرخ؟ زه په هر څه پوهېږم، ځکه خو وایم که نه بابا. لوري ته بالکل ټیکې، دا خپل ځان بیمار ولې ګڼې؟ زه داسې به وکړو چې زه به تا د لاهور د ټولو نه لوی ډاکټر ته بوځم، که هغه چېرې وویل چې ته ناروغه یې، نو چې څه د غل سزا ازما. ټیک ده؟ زه ستاسو په جذباتو پوهېږم، دا سوچ کوم چې داسې به کېږي ولې، خو څه ناڅه خو کول دي که نه. د ګلرخ طبیعت څنګه دی؟
هغه پخپله به تاته ووایي. چرته بیا خو څه تر اوسه خو نه، خو مخکې څه پته نه لګي. حکیم صاحب ستاسو خبرو خو زه په پریشانۍ کې واچولم. د سوچ خبره خو ده، خو زما امید دی خالد صاحب، بلکې یقین مې دی چې تاسو به د دې څه حل راوباسئ. حکیم صاحب تاسو پلیز ماته ووایئ خیر خبره څه ده؟ هغه ګلرخ به پخپله تاته ووایي. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم سلام روندار. پلیز راځئ کینې کنه. ډیره مننه روندار، ډیره مننه. حکیم صاحب زموږ خو ټول تیاریانې پوره دي د واده، بس تاسو انتظار و چې تاسو راشئ او د واده نیټه کېدی. جی بس هغه د ګلرخ د طبیعت د وجې لږ لیټ شو، کینې موږ خو راتلو والو. ښځه مې هم د دې د وجې نه ده راغلې. الله دې خیر کړي. څه چلو شو په هغې؟ نه نه هېڅ نه، بس هسې. بس هسې څه مطلب؟ ډېر طبیعت خو خراب نه دی. الله دې نه کړي ډاکټر ته د بوتلو ضرورت خو نشته که نه؟ نه نه ټیک ده، بالکل ټیک ده. هغه ټوله شپه موږ سره خبرې کولې. ښه اسې موږ وی چې نن شپه به ډول وغږو، که تاسو وایئ نو هغه به کینسل کړو. ډولکې نه نه روندار، د ماشومانو خوشحالي ده، هله ګوله خو پکار ده. او نو سبا خو به انشاءالله زوبي هم راشي. زوبي لورم را روانه ده. راځي دي راځي دي، په خیر دې راشي، الله دې په خیر راولي. موسم څومره ښکلی دی که نه؟ تا ته یاد دي چې ته ونې ته ختلی وې او د زوبې او د نجم خبرې دې پټې پټې اورېدې، او بیا تا نجم له د ریسلینګ چیلنج هم ورکړی و. د هغه غریب نه مې سلیونې جوړ کړو. او بیا حکیم صاحب هم چوکه په لاس در پسې و. ګلرخ چې کله خاندي نو هر څه ډېر ښه ښکاري، او چې نه خاندم نو ټوله دنیا خاموشه شي. زه نه غواړم چې ستا دنیا شاړه وي، ځکه خو څه ته ولې نه پوهېږې چې زه یو نفسیاتي مریضه یم، او زه بالکل نه غواړم چې ته خپل راتلونکی ژوند د یوې نفسیاتي مریضې سره تیر کړې. دا ته څه وایې؟ تا ته چا ویلي چې ستا مازغه خراب دي؟ ته بالکل یو نارمل انسان یې. ته پوهېږې زه نارمل نه یم. منم چې مخکې مسله وه، خو اوس هغه ختمه شوې ده. ستا مکمل علاج شوی دی ګلرخ. شیشه چې یو ځل ماته شي بیا نه روغېږي. داسې هیڅ نشته، ته بالکل ټیکې. دا ستا خیال کېدی شي. ګلرخ تاله دا خبره د خپلو مازغو نه ویستل پکار دي چې ته یو مریض یې. ښځه ټیک ته زه یې وباسم. که مخکې ژوند کې په ما بیا دا دوره راله او ما یو ځل بیا خپل یاداش او بیلونو بیا به څه کوو؟ داسې سوچ ولې کې؟ ولې به راځي په تا باندې دوره؟ اول هم راغلې وه. اول د هغې وجه وه. اول خو ستا واده ستا د مرضۍ نه خلاف کېدو، او بیا
حقیقت دومره تریخ دی چې ته بیا یادول هم نه غواړې. ضرور تریخ دی، خو دا خبره ثابته شوه چې ته اوس هم د مخکې په شان پاک او پاکیزه یې. ته ولې نه پوهېږې خالد چې زه یو نفسیاتي مریضه یم او زه نه غواړم چې ټول عمر ته زما علاج کې. که داسې کول هم شو نو ما ته به هیڅ اعتراض نه وي. ته یقین وکړه زه تا سره ډېره مینه کوم، ډېره مینه کوم تا سره. دومره مینه کېدای شي زه بل چا سره هم نه کوم. ستا نه د لرې اوسېدو تصور هم نشم کولی، خو د دې باوجود بیا هم زه ستا ژوند نشم بربادولی.